زلزلې ولې راځي؟ اصل کې دا زلزله چې دا د اسمان نه چغه د پسمکې والو باندې د کله حرکت ځمکې وکړو نو پوه شو چې اسمان نه ماته اواز راغی ای انسانه نور ګناه پرېږده الله ته راوګرځه. ځمکه نور ستا د ګناه برداشت نشي کولی ځکه خو په حرکت باندې شوه ای انسانه نور راوګرځه د ګناه نه. نو دا زلزله په حقیقت کې د اسمان چغه د پسمکې والو باندې چې ګناهونه بس کوي نور پرېږدوئ. د زلزلې راتللو احادیث مبارکو کې نبی علیه الصلاة والسلام ګڼ اسباب ذکر کړي دي. یو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي اذ اتخذ الفیء دولا، چې کله خیانت شروع شو خیانت زلزله به راشي. د ملک چې کومه خزانه ده بیت المال دی او د هغې چې کوم واکداران دي هغې به دا خپل مال حساب دا به نه وي چې دا زما سره د قوم امانت دی. د ملک خزاني به خلک واکداران چې کله خپل مال حساب کړي که نه زلزلې به راشي. دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي والامانة مغنما، امانت به خلک غنیمت حسابوي. نن سبا وزت چاله امانت پیسې ورکړه هفته بعد پسې لاړ شو لکه کومې امانت پیسې چې مې درکړي هغه راکړه یاره خو ما لګولي دي لکه تا ما ته لګولو ده درکړي دي. څلورم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي والزکات مغرما، چې کله زکات تاوان خلک حسابوي. زکات یاره دا خو ډېرې پیسې دي یاره دومره پیسې به زه ورکومه، یعنې د زړه په خوشحالۍ به زکات نه ورکوي. او بل نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وتعلم لغیر الدین، خلک به تعلیم کوي خو د دین دپاره نه. وګورئ که نه څومره تعلیمونه دي د دین دپاره دي، د دین دپاره به تعلیم نه کېږي. او بل نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي واطاع الرجل امرأته، سړی به د ښځې تابعدار شي. وعق امه، د مور به نافرمان شي. د ښځې تابعدار به د مور به نافرمان شي. یاره وایي زما مور زما ښځې ته بدګوري وي، زما مور ته ګناه زما ښځې ته ګناه نشته. او بل نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وادنا صدیقه واقصى اباه، دوست به رانږدې شي او پلار به لرې کړی شي. پلار به د ده په دوستانو پسې ځي ای وایي زما خو نه اوري تاسو یې پوه کوئ. داسې ده که داسې نه؟ زوی د پلار خبره نه اوري نو پلار یې د زوی په دوستانو پسې لاړ شي وایي زما خو نه اوري تاسو یې پوه کوئ. دا د قیامت د علاماتو یو علامت. او بل نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وظهرت الاصوات فی المساجد، په جوماتونو کې به اوازونه پورته کړي شي، دور به وي خبرې به وي. جومات ته لاړ شه ذکر نشته نفل نشته صرف د دنیا خبرې. او جومات ته به قسمه قسم اعلانات وي څوک به د څه شي اعلان کوي څوک به د څه شي اعلان کوي. او دارنګې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وساد الفجر فاسقهم، د تجدید چې کوم فاسق سړی وي په کوم علاقه کې چې فاسق ګناهګار بیکاره انسان هغه به د دې نه شریک. او دغه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وکرم الرجل مخافة الشر، د سړي چې شر ته کېږي هغه د شر نه وکړي. خان دی ملک دی نواب دی ډي سي پي دی ایس پي دی پلانکې دی پلانکې دی هر سړی ورته کېني او پاسي عزت یې داسې کوي یاره چې ایمان عزتونه د هغه د شر د بچ کولو د وجې نه به خلک د هغه عزت داسې نه چې دا سړی به عزت خو خلک به د هغه د شر نه ځان بچ کولو لپاره د هغه عزت د قیامت د علامات او دغرنګې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وظهرت القیمات والمغازف، په اخره زمانه کې د ډمې سیوا شي، ډمې سیوا شي، د تن ټکور سامان به سیوا شي. الله تعالی سبا په هر ډمې کې ټیک ټاک والا جنۍ موجود دا ډمې نور سیوا ډمې به سیوا شي. ګانو بجانو له اوله به خلکو ذلې کراس کولي تر ډمې به سیوا شي. سبا کور په کور کې ټاکره او دا رنګې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وشربت الخمر، شراب څښل به زیات شي. شراب نوم به بدل کړي ډرینک به ورته شراب څښل به زیات شي. او دغه رنګې ولعن آخر هذه الامة، د دې امت کوم اخري خلک چې دا به لعنت وي په اوله کې. زما پلار عمره په سفر زما نیکه په سفر دا خو عزت په هر څه باندې کوي. زه وخیارم یا پلار خبره کوي نیکه خبره کوي عمره په سفر د دې امت اخري خلک به په اولنو خلکو باندې لعنت نعوذ بالله په ائمه باندې په صحابه کرامو باندې په هغې باندې به لعنت طعن په مشرانو به لعنت طعن. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي کله چې دا خبرې ښکاره شوې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي فرتقبوا عند ذلک ریحا حمراء، په دغې ځای کې د سرې سیلۍ انتظار وزلزلة د زلزلې انتظار زلزلې به راځي چې دا اعمال زلزلې به او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وخسفا فزمک د مندلو انتظار کې الله د ازمکه وشلې تاسو ومسخا او د شکلونو د مسکېدو انتظار کوي وقذفا او د اسمان د ډبرو د الله دې زموږ په حال باندې رحم
ورونو غرض مې دا کو چې دا زلزله چې دا د ځمکې حرکت چې دی دا زموږ د ګناهونو هغه وزن برداشت نه کړي، دا اوړه کېږي، دا د اسمان اواز دی. ای انسانه بس که په دې ځمکه نور ګناه پرېږده، الله ته راوګرځه.